بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو عزتمنو زړه ته راتیرو زما د سترګو تور او د زړه ټکورو ملګرو، امان الله ناصر ستاسې د ښکلي خپرونې سیلونه او سفرونه د یوې نوې برخې سره بیا ستاسو په درانه خدمت کې دی. په دې هیله یو چې تاسې به ټوله روغ جوړ او خوشحاله یاست. ملګرو زموږ سفر شروع دی. اوله برخه تاسو موږ د خپرونې وکتل او په دې لړ کې موږ تاسو ته ویلي وو چې زموږ دا ښار د ښایسته ښار چیرې چې موږ راغلي یو موږ په مستونګ کې یو او مستونګ چې موږ د سی پیک کم روټ راواخلو نو اول ښار به د کوټې باده تاسو ته دا په مخه درځي او دا ډېر ښایسته ښار دی. په دې ښار کې کم ښایسته خلک سته، څه خصوصیات سته، د دې خلک څنګه دي، تاریخ یې څه دی، کم لوی شخصیات دلته پیدا شوي دي. په دې هکله په تېره خپرونه کې موږ تاسو ته ډېر معلومات درکوي. مګر چې تاسې کله مستونګ ته راسئ او په مستونګ کې دغه ځای کم مقام چې دا وخت زه ولاړ یم که دغه ځای تاسو ونه کتئ نو داسې وبوله چې د مستونګ پوره سفر تاسو کړی نه دی. دې ته وایي کیډټ کالج مستونګ او د دې کیډټ کالج په هکله دا وخت چې زما کوربه دی ډي سي مستونګ جناب ممتاز علي کتران صاحب دی زموږ سره ولاړ دی. دی به د دې کالج په هکله تاسو ته په خپله ژبه یعنې په قومي ژبه اردو کې موږ ته څه ووایي. جی یہ کیڈٹ کالج مستونگ ہے جس کی ایک تاریخ ہے، جس نے بہت بڑا ٹیلنٹ جو ہے مارکیٹ میں لایا ہے. اس کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں مارکیٹ میں، آرمی میں بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، اچھے بیوروکریٹس بھی ہیں. تو اس کا یہ ہمارے سامنے جو ہے ایڈمن بلڈنگ ہے اور اس میں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جو ہماری تعلیم کے ساتھ بہت جن کی ضرورت ہوتی ہے، رائڈنگ ہے، ہارس رائڈنگ ہے، ایتھلیٹکس ہے، اسپورٹس میں ایتھلیٹکس ہے، ہاکی، فٹ بال، تمام فیسلٹیز موجود ہیں. اور اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے جو ہمارے پورے پاکستان سے یہاں پہ ایک دور تھا کہ اسٹاف ہوتا تھا اور اکیڈمک میں کریم جو ہے وی کین سے دیٹ کریم جو ہے پاکستان کی ټیچنگ وہ یہیں پہ موجود ہوتی ہے. نو جهانګیر خان کاکړ صاحب چې دی هغه هم دا وخت زما سره ولاړ دی او د ده په مستون کې نه چې دی هر ځای ته ولاړ سي هلته پر خوراکونو باندې د ده ډېر خاص نظر وي. نو به موږ د جهانګیر کاکړ څخه دا پوښتنه وکړو چې په تېره برخه کې او په دې برخه کې د ده څه پروګرام دی، دی څه خوړل غواړي. بالکل ډېره مننه منظر جانه. خبره خو دا چې د خالي خوراک نه دی. ما ورته چې له دې ځای سفر زما او ستا شروع سو یا روان دی که خدای کول دا به پر مخ ځو. نو دا وخت ما ورته په کیډټ کالج مستونګ کې ولاړو چې دا زموږ د صوبې په تعلیم علمان کې یا په تعلیم کې ډېر لوی لاس دی. بلې ملګرو موږ په مستونګ کیډټ کالج کې یو او اوس زه یو څو زده کوونکي چې دلته لوستونکي دي، شاګردان دي، زه غواړم چې د هغو سره خبره وکم او د هغو څه زه دا سوال وکم چې دوی انجینرینګ نه کوي خوښ، دوی ډاکټري ته نه ولاړه، دوی بزنس ته نه ولاړه، نورې ډېرې شعبې دي چې سټوډنټس هلته ځي او دوی دا خوښه کړي چې هغه د وطن دپاره، د وطن د ساتنې دپاره، د دفاع دپاره یو کیډټ جوړ سي، یو سپایي جوړ سي. دا ولی دا به دوی خپل جواب درکړي. زما سره اوسئ. دریا سمندر گنج گوادر اللہ میارے رکھے خدا ہر دم آباد رہے سلامت اور آزاد وطن پائندہ آباد پاکستان زندہ باد. بله ملګرو خپرونه د سیلونه او سفرونه او دا وخت زه په مستون کې یم. دا خپرونه تاسو د AVT خیبر پر ښایسته سکرین باندې ګورئ او دا وخت ډېر ښایسته ګلان په ښایسته مستون کې ماته په لاس راغلي دي. ستاسو نوم؟ زما نوم دی جمشید. جمشید موږ ته راشئ. تاسو کلی کم دی؟ مسخیل. د مسخیل څخه راغلی دی او مسخیل ډېره یو زرخیزه غیرتي علاقه ده او په هغه کې ساوڼ مسخیل په تاریخ کې تیر شوی. نو د نن ساوڼ مسخیل دغه دی زموږ سره ولاړ دی او زه د دوی څخه یو سوال کوم. بچې ما چې د هر کوچني څخه پوښتنه کړې ده هغه دا وایي چې زه ډاکټر جوړېږم، زه انجینیر جوړېږم، زه پیسې ګټم، زه بزنسمین جوړېږم. دا تاسو دغه سخت جاب ولې خوښ کړي؟ تاسو ولې د کیډټ کالج ته راغلاست؟ زه دا کالج له د دې لپاره راغلم کیونکې زما د شي د فوج د آرمي لپاره زما ډېر خواهش وی او زما د خپل ملک له حفاظت لپاره ما زه به د ملک حفاظت کوم. زه د دې لپاره دا کالج له راغم. نو ما ول دلته به زه سم
مثال کې تربیت حاصل کم او دلته ټیچران ډېر محنتیان دي مثال کې له موږ سره محنت کوي اور مثال کې فوج سسټم دی دلته موږ ته هغه رنګه تربیت راکوي ما دا کالج ډېر خوښ دی اور ډېر زبردست دی. زنده باد. ستاسو نوم بچی؟ ما نوم افتخار عالم. افتخار عالم زوی ته د کوم ځای؟ زه لور لایم. ته دلته ولې راغلی؟ زه یې دغه لپاره راغلم چې دا وطن کې ګوره نیمایي ډاکټران نیمایي انجینران دي چې دا ټول په حفاظت والا یو څوک نه وي او دا یو څه نشي کولی ځکه دغه لپاره کرکټ کالج ته راغلم زه یو ښه پوځي جوړ شم او ملک حفاظت وکړم. زوی ستاسو نوم؟ عبدالقدوس. عبدالقدوس د کوم ځای زوی؟ هرنائی. هرنائی. ته څنګه راغلی دلته؟ زه راغلی یم چې ښه تربیت حاصل کړم مطلب خپل مور و پلار تربیت وکړم اور خپل پاکستان لپاره مطلب خپل ځان قربان کړم مطلب. بیٹا آپ کا نام؟ محمد اسامہ. محمد اسامہ. کہاں سے ہو بیٹا؟ مستونگ. مستونگ سے. کیوں آپ فوج میں بھرتی ہو گئے بیٹا؟ کیونکہ سر مجھے پتہ نہیں تھا کہ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ آرمی فورس کیا ہوتا ہے اور آرمی کیا ہوتا ہے. جب میں یہ انسٹیٹیوشن میں آ گیا ہوں تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں اگر ملک کی حفاظت کے لیے چاہیے تو وہ ہے آرمی. ہمیں آرمی میں اور کیا ہم یہاں پہ آئے ہمیں اسپورٹس کے بارے میں پتہ نہیں تھا اور ہمارے یہاں پہ ہر قسم کے اسپورٹس کھیلے جاتے ہیں اور ہمارے اساتذہ بھی ہمارے ساتھ سیکنڈ ٹائم ادھر آتے ہیں ہمارے ساتھ وہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں پھر ہمیں بہت خوشی ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ ادارہ بہت فائدہ مند اگر کوئی ادھر آنا چاہے تو ہمارا خواہش ہے کہ ہم یہاں سے پڑھ لکھ کر ایک آرمی آفیسر بن کے ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں. بیٹا آپ کا نام؟ اویس احمد. اویس احمد. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ مستونگ کردگا. مستونگ. ماشاءاللہ. آپ کیوں آ گئے ادھر؟ سر ادھر کیونکہ اس کالج میں بہت سے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں لیکن کو کیریکولم ایکٹیویٹیز بہت ہے اسٹیج ایکٹیویٹیز کھیل وغیرہ یہ سر والی بال باسکٹ بال یہ فٹ بال کرکٹ رائڈنگ اور ہمارے پاس ادھر موجود ہے اور یہ بہت سر مفید ہے. فوج کے لیے تو کوئی ٹھشم بندوق اس کی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. آپ تو یہ فٹ بال میں پھنسے ہوئے بیٹا. سر کیونکہ جب ہمارا صحت صحیح ہوگا تو پھر ہم زندہ باد. یہ بات ہے وہ بولتا ہے جان سے جہان. جان ہے تو جہان. ظاہر ہے جب آپ کی جان مضبوط ہوگی تب آپ بندوق بھی چلائیں گے قلم بھی چلائیں گے کتاب بھی پڑھیں گے اور لوگوں کو بھی پڑھائیں گے. بیٹا آپ کا نام؟ محمد عارف. محمد عارف صاحب. بیٹا آپ کہاں سے تعلق ہے؟ منگوچر سے. منگوچر سے. بیٹا آپ کیوں یہاں پہ آئے ہو؟ سر یہ جو ہمارا ملک ہے اس کا حفاظت کرنے والا ادھر کوئی نہیں ہے. ہم اس لیے ادھر آئے ہیں تاکہ ہم اپنا ملک حفاظت کر سکیں. اگر ملک کو حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ملک تباہ برباد ہو جائے گا. اس کی چیزیں درم برم ہو جائیں گے. میں اس لیے ادھر آیا. زندہ باد. بیٹا آپ کا نام؟ ہیرج نواز. ہیرج نواز. بیٹا آپ کا تعلق؟ پنجگور سے. پنجگور سے. آپ ادھر کیوں آئے ہو؟ سر ادھر کا یہ جو تعلیم ہے تعلیم بہت اچھا ہے اور کالج ہم لوگوں کو ڈسپلن سکھاتا ہے اور ہم لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنا قلم اور کتاب کا حفاظت کریں. اگر آرمی میں کوئی بھی نہیں جائے گا پھر قلم اور کتاب کا حفاظت کون کرے گا. زندہ باد. بیٹا آپ کا نام؟ عمل. عمل. بیٹا کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ مستونگ. مستونگ سے. آپ کیوں آئے یہاں؟ سر وہ میرا بچپن سے خواہش تھا کہ میں آرمی جوائن کروں تو ادھر ہمیں آرمی کا ٹریننگ بھی ملتا ہے اور پڑھنے کا بھی وہ ترجیح ہے اس لیے. بیٹا آپ کا نام؟ جواد احمد. جواد احمد. کا تعلق کہاں سے بیٹا؟ کلات. کلات سے. آپ کیوں آ گئے ادھر بیٹا؟ میں یہاں پہ اس خاطر کے آیا ہوں کہ تاکہ میں آرمی جوائن کروں اور یہاں پہ آرمی کی ٹریننگ بھی ہوتے ہے ویل ڈسپلن ہوتا ہے ویل ایجوکیشن ہوتا ہے. یہاں کے استاد کرام ہمارے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں. یہاں پہ رائڈنگ بھی ہوتا ہے. میں ملک کی حفاظت کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اور امن تاکہ ملک کو مل جائے اور ملک کو نام میں روشن کروں ملک کے نام. زندہ باد. زندہ باد. آپ کا نام بیٹا؟ تیمور شاہ. تیمور شاہ. کا تعلق؟ بارخان. بارخان سے. کھولو بارخان سے. جی سر. ماشاءاللہ. اتنے دور ادھر کیوں آ گئے بیٹا؟ سر آپ نے جس طرح کہا کہ انجینئر اور آپ نے جو انجینئر بنتے ہیں اور میڈیکل میں جاتے ہیں کیونکہ اس میں کیوں نہیں جائے تو آپ ادھر سر ہمارا یہ شوق تھا ہم ادھر اور آرمی میں جانا چاہتے تھے اس لیے ادھر آئے ہیں تاکہ ہمارا ملک کی حفاظت ہو سکے تاکہ ہم آگے جا کر اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں تاکہ ہمارا ملک کا نام ایک اونچی چوٹیوں پر آئے. بیٹا آپ کا نام؟ مستوکلی. مستوکلی. اوہو. مستوکلی تو بلوچی کا ایک بہت لو سٹوری اور ماشاءاللہ مست جو ہے نا وہ بہت زبردست شاعر بھی ہے بلوچی کا اور پھر انہوں نے زبردست عشق بھی کیا تھا سموں کے ساتھ. یہ عاشق آدمی آرمی اسکول میں کیا کر رہے بیٹا؟ سر میرا خواہش تھا بچپن سے کہ میں آرمی میں جاؤں
اور ادھر سر ہم ڈسپلن سیکھنے آئے. اگر جب ہم آرمی میں جوائن نہیں کریں سر ہم ملک کا حفاظت کس طرح ہوگا؟ جس طرح آپ نے کہا کہ سر ہمارا اگر جب تک بندوق نہیں اٹھے قلم کی حفاظت نہیں ہوگا. ماشاءالله ماشاءالله. بله ملګرو موږ تاسو ته دا درښکاره کول غوښتل چې خلک وایي که نه چې د بلوچستان خلکو توپک اخیستی دی، د بلوچستان خلک پسمانده دي. ما تاسو ته دا در وښول چې د چا په باره کې دا ویل کېږي چې دا شاته پاتې دي او دوی پر غرونو باندې ختلي دي. ماشاءالله دوی د خپل وطن سره څونه مینه کوي، څونه پر خپل وطن مین دي. د دوی د خپل وطن سره مینه موږ تاسو ته درښکاره کول. دا خبره موږ تاسو ته درښکاره کول چې د بلوچستان چې کومې ښې خبرې دي ملګرو، د بلوچستان چې کومه ښکلا ده هغه په میډیا باندې بالکل نه ښکاره کېږي. ځکه نو خیبر والاو دغه د بلوچستان ښایسته رنګ چې زموږ سباوون دی دا هم تاسو ته درښکاره کړي. زموږ سره اوسئ، موږ په کیډیټ کالج مستون کې یو. پاک وطن پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بله ملګرو دا وخت موږ په مستون کې یو، مستون کیډیټ کالج دی او په دې کالج کې یو ډېر ښایسته سړی ماته په مخه راغی، زما دوست هم دی، د ادب سره هم تعلق دی، ناصر مراد صاحب. نو زه دا غواړم چې ناصر مراد صاحب تاسو ته دا در وښیي چې دا کالج څو کاله مخکې شروع سوی و. په دغو کې نن سبا چې کوم پرنسپل صاحب دی چې ما یې ډېر تعریفونه اورېدلي دي هغه څوک دی، په دې هکله به دی موږ ته یو څو خبرې وکړي. بله ناصر مراد صاحب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस कॉलेज को कायम हुए तकरीबन 30 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है. 87 में हमने फ़र्स्ट यहाँ से बैच स्टार्ट किया था. तो इस वक्त हमारे प्रिंसिपल ब्रिगेडियर मुमताज़ साहब हैं और बहुत बेहतरी की हालत में है. हमारे स्टेज एक्टिविटीज़ के बहुत सारे अच्छे हमने इनामात जीते हैं ऑल पाकिस्तान लेवल पे, जिसमें हम हैदराबाद, मिलिट्री कॉलेज झेलम, कैडेट कॉलेज पिटारो, इन जगहों से हम इनामात लेके आए हैं. एकेडमिक्स हमारा बहुत बेहतर हुआ है और इंशाल्लाह इस साल हम होपफुली के पोजीशन भी लेंगे. अब हम राइडिंग क्लब पहले चलेंगे, फिर उसके बाद आपको लाइब्रेरी दिखा देंगे, उसके बाद हम मैथ्स की तरफ भी जा सकते हैं. क्लासेस अगर आप चाहें क्लासेस की तरफ ले जाएंगे और जो ग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे. بله ملګرو داسې به وکړو چې رایډینګ څه ته وایي او دا کم ځای دی، څونه ښایسته ځای دی. مستون خو ټوله ښایسته دی مګر دا هم یو ښایسته مقام دی چې زه تاسو ته درښکاره کول غواړم. راځئ زما سره. بله ملګرو خپرونه د سیلونه سفرونه او دا وخت موږ په مستون کې یو. دا خپرونه تاسو د AVT خیبر پر ښایسته سکرین باندې ګورئ. په مستون کې زه یو ډېر ښایسته ځای ته راغلی او دا ځای ما تاسو ته وویلی چې دا دی د مستون کیډیټ کالج، چیرې چې زبردسته علمي دا یو اداره ده او د دې ځای څخه ډېر زبردسته کسان او شخصیات وتلي دي او اوس پر لویو لویو ځایو باندې کار کوي. خو دلته زما یو دوست چې ما مخکې هم درته ویلي دي ناصر مراد صاحب ماته په مخه راغی. نو به موږ د ناصر مراد صاحب څخه دا پوښتنه وکړو چې د الکوانو ته خو د قلم ضرورت دی، د کتاب ضرورت دی، د کمپیوټر ضرورت دی، دا د اسانو دلته څه ضرورت دی چې دوی دومره اسان تړلي دي؟ دا به دی جواب راکړي خو په اردو کې. जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारा तालीमी इदारा कैडेट कॉलेज मस्तूंग बलूचिस्तान का सबसे बेहतरीन तालीमी इदारा है. इसमें हम न सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, तालीम देते हैं, बल्कि हम जिस्मानी लिहाज से भी कैडेट्स की पूरी तरह से रहनुमाई करते हैं. जैसा कि ये हमारे कॉलेज में ये 9 मेयर्स हैं इस वक्त जो कि हम जिस पे कैडेट्स को राइडिंग सिखाते हैं. और इस कॉलेज की सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि सिब्बी में जो राइडिंग
होती है, यानी जो सिब्बी मेला होता है, उसकी ओपनिंग और फाइनल सेशन की जो क्लोजिंग सेशन की जो सेरेमनी है, उसकी इफ्तिताह और इख्तिताम हमारे कैडेट्स करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये इसका हमारा सबसे नासिर साहब موږ ته دا وویل چې دا یوازینی کالج دی چې په هغه کې په بلوچستان کې رایډینګ یعنی د آس سواري چې د هغه هم موږ زده کوو، او دا راته وویل چې په سوی میله کې چې کم پیل وي او بیا اختتام وي هغه هم زموږ دا کیډټس کوي او موږ دغه اسان چې دی هلته بیا یو. دا یوه ډېره زبردسته خبره ده. خو زه به د ډي سي صاحب څخه دا پوښتنه وکړم چې ډي سي صاحب چې دی هغه خو هم زموږ دا کم غله چې دي الله دې نه کوي مجرمان چې دي کله کله د موټر د لارې څخه ووځي نو هلته بیا دوی پر غرو باندې وخیږي، هلته بیا د آس ضرورت وي. نو د ډي سي صاحب څخه به زه دا پوښتنه وکړم چې دی صرف په دې ګاډیانو کې ګرځي که کله کله پر آس باندې هم خیږي؟ جی اصل میں انسٹیٹیوشن جہاں میں پڑھتا رہا ہوں سعدی پبلک اسکول بہاولپور، جس میں رائڈنگ بھی تھی، سوئمر بھی تھی، تو میں الحمدللہ ایک اچھا رائڈر بھی ہوں، سوئمر بھی ہوں. تو وہاں پہ ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ کیڈٹ کالج سے آئے تھے، کیڈٹ کالج میں پڑھاتے تھے. تو یہاں سے کچھ حالات خراب ہوئے تو وہ وہاں آگے محمد احمد صاحب، نیک اختر صاحب، ون آف دی بیسٹ ٹیچرس، دیور ون آف دی بیسٹ ٹیچرس. تو اس انسٹیٹیوشن میں ہمیں یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سیکھی اور ایک یونیک ایک فیلڈ میں جو پروڈکٹ آتا ہے، ہم ایک یونیکنس ہم میں یہی تھی کہ یہ چیزیں ہمیں آتی تھی. باقی آفیسرز کو ظاہری بات ہے جب وہ ٹین ایجز میں نہیں سیکھتے تو بعد میں بھی آ کے نہیں سیکھ سکتا بندہ. اچھا، ایک دلچسپ بات میں ایڈ کر دوں کہ محمد احمد صاحب جن کا انہوں نے ذکر کیا، آج کل وائس پرنسپل ہیں صادق پبلک اسکول بہاولپور کے، وہ ہمارے یہاں کلیگ تھے کیڈٹ کالج مستونگ میں، یہیں سے وہ وہاں گئے. جی جی. ناصر مراد صاحب د لایبرری خبره وکړه. کم قوم چې په جسمانی ډول باندې یعنی هغه رایډینګ هم کوي، سپورټس هم کوي، لوبې هم کوي، او ورسره دی د خپل دماغ د شعور دپاره لایبرري ته هم ځي، نو هغه قومونه چې دي هغه ترقي کوي.
بله ملګرو خپرونه د سیلونه او سفرونه او دا خپرونه تاسو د ایویټي خیبر پر شایسته سکرین باندې دا وخت ګوري او دا شایسته ځای چې شاوخوا تاسو وینئ دې ته وایي چلتن پارک او په چلتن پارک کې زه یو ډېر شایسته ځای ته راغلی یم. زموږ ډي سي صاحب چې دی د مستونګ کیتران صاحب ممتاز علي کیتران صاحب هغوی موږ میلمانه کړي یو او په دې مابین کې ما وکتل ټوله ماشاءالله نارینه ناستو او په دغو نارینهو کې یو د نارینه رنګ یو ډېره بهادوره بچی چې د نن څخه تقریبا 14 کاله مخکې زما د دې سره ملاقات سوی په سکول کې ماډل پبلیک سکول دی زموږ او په هغه کې یوه ډېره زیارکشه زموږ استاد د زینت یعقوب صاحبه په هغې سکول کې په فنکشن کې د خیبر اول پروګرام یا دوهم پروګرام زما ملاقات ورسره سوی و او نن چې ما دې بچی ته وکتله زه ډېر د فخر خبره ځان ته ګڼم دا زما دپاره د ویاړ خبره ده چې هغه کوچنی بچی چې ما د اسکول په هغه فنکشن کې لیدلی وه سنا ماجبین صاحب نن ماشاءالله اسسټنټ کمشنر ده سب ډیویژن دی د مستونګ په هغه کې چې دشت نومیږي دا په دغه ځای کې اسسټنټ کمشنر ده ستاسو ملاقات د دې سره کوم پښتو خو نسی ویلی په اردو کې به موږ خبرې ورسره وکړو. سر ہماری جتنی بھی فیلڈ آپ نے بتایا ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں ٹیچرز ہیں اس فیلڈ میں ہماری کافی ساری فیمیلز تھیں تو میں چاہتی تھی کہ ہم ایک ایسی فیلڈ کی طرف جائیں جہاں پہ ہماری فیمیلز کا رجحان جو ہے وہ ٹرینڈ ذرا کم ہے. تو بچپن سے ہی میرا مائنڈ میں بھی گھر والوں کی طرف سے بھی یہ بات ڈالی گئی تھی کہ آپ نے سول سروسز کی طرف آنا ہے اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے. تو بس بچپن سے یہ بات مائنڈ میں تھی. اپنی اسٹڈیز اس حساب سے میں نے اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کیے ایسی فیلڈ سلیکٹ کی کہ میں جو ہے وہ ایگزام میں پھر میں اپیئر ہوئی سول سروسز کے اور اس فیلڈ میں آ گئی. چونکہ اس فیلڈ میں عورتوں کا رجحان بہت کم ہے تو مجھ جیسی اور لڑکیاں اگر آئیں گی اب میرے ساتھ ماشاءاللہ فیلڈ میں 6 لڑکیاں ہیں جو ہماری سول سروسز میں ہیں. ابھی نیا بیچ آیا اس بیچ میں بھی ماشاءاللہ 2 اور فیمیلز ہماری سلیکٹ ہوئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دیکھا دیکھی اور فیمیلز جو ہیں وہ اس طرف آئیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں ایک ٹائم آئے گا کہ جو ہمارا ریشو ہے فیمیلز کا اس فیلڈ میں وہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جعفر آباد سے آپ کا تعلق ہے اور جعفر آباد بلوچستان کا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مطلب آپ نے اپنے والدین کو کیسے کنونس کر لیا؟ ظاہر ہے آپ تو گھر سے بھی دور گئی ہوں گی ٹریننگ کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ چاہوں گا کہ اب ہماری جو دوسری بچیاں اس وقت دیکھ رہی ہے ان کو بھی آپ یہ طریقہ بتائیں کہ آپ کیا ایسی باتیں کریں, آپ اپنے اندر کون سی خصوصیات پیدا کریں تاکہ آپ اس سٹیج تک پہنچ جائیں. سر دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے فیملی والے آپ کے ماں باپ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نا پھر آپ چاہے جس بھی فیلڈ میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. اگر فیملی سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ میرے خیال سے ایک اسکول ٹیچر بھی نہیں بن سکتے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو آپ کیسے کنونس کریں یا ایسی کیا بات کریں کہ وہ آپ کو آپ کا جو ڈریم ہے وہ پورا کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں. میں نے پہلے بھی بہت فورمز پہ یہ بات کی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اگر وہ ہمیں اسکول میں ڈالتے ہیں کالج یونیورسٹی میں ہمیں پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں تو ہم وہ جو ہم سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں نا کہ ہم ان کو اچھا رزلٹ دیں تو اچھے رزلٹ سے ہم اپنے ماں باپ کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈریم کو پورا کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ جب میں اسکول میں میرا ایڈمیشن کرایا گیا میں بہت زیادہ محنت کرنے والی لڑکی تھی, بہت زیادہ محنت کرتی تھی اور الحمدللہ اپنی تمام جتنے بھی میری اسکول کلاسز تھی میں اس میں فرسٹ پوزیشن لیتی تھی. اس کے علاوہ میں ایکسٹرا کریکولر میں بھی بہت آگے تھی. آپ کے ساتھ چونکہ میرا تعلق رہا ہے بچپن میں اسپورٹس میں نعت کمپٹیشن سانگ کمپٹیشنز ہو گئے ہماری ڈبیٹ کمپٹیشنز میں جاتی تھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. الحمدللہ بہت سارے میں نے ون کیے. تو ماں باپ نے جب یہ چیز دیکھی نا کہ بھئی یہ اتنی محنت کر رہی ہے پڑھائی میں بھی اچھی ہے تو پھر اصل میں مجھے اس مقام پہ پہنچانے میں میرے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میرے بھائی کا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے تو جو میری انرجیز تھی نا وہ ڈبل ہو گئی تھی وہ ملٹیپلائی ہو گئی تھی کیونکہ میرے خواب کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کا اور میرے گھر والوں کا خواب بھی جوڑا ہوا تھا. بله ملګرو دا وه سنا ماجبین صاحبه چې تاسو یې خبرې واورېدلې. دا خبرې په دې باندې ډېرې ضروري وې چې زه تاسو ته دا درښکاره کړم چې د بلوچستان سیمه چې په ټوله دنیا کې په رنګارنګ خبرو کې دا ستایل کېږي. څوک وایي دلته نارینه ډېر ظالمان دي د ښځو سره ډېر ظلم کوي د ښځو حقوق نه ورکوي دا ډېره پسمانده علاقه ده د دوی ذهنیت ډېر پسمانده دی. ما دا غوښته چې د دې ځای ښځو ته که ریاست او حکومت مخه ورکړي نو انشاءالله دا په دغه کم عمر کې که خدای کول اسسټنټ کمیشنر
سره هم جوړیږي او زموږ دعا ده چې دا ډېر ژر ترقي وکړي او په بل ملاقات کې زما او د ثنا ماجبین چې ملاقات وسي دا ډیپټي کمشنري الله دې داسې وکړي. زما نوم عبدالصمد شاوانی مستونګ کې د صاحبي انګور د کشمش انګور دا ډېر د باندې زید بیا د مستنګ سره بیا سیب سته سیب 5-6 قسم دي دا ټیم چې د راغه شین کولو ټیم دی شین کولو کې ډېر مشهور مستونګ مشهور سیب شین کولو دی موږ خو دونه دلته لیفت نه ورکو بیا د باندې زی بیا الته ډېر قیمت دی دلته موږ خرڅو 3000 روپۍ ګونی خرڅوي د باندې بیا 8000 هم کوي دا 7 ته وړي چې وړي مته مستونګ ډېر د توت ډېر آبادی دی غیر قومونه دي یا د دې ځای مقامي خلک د ګرد الحمدلله ډېر پرامن ډېر په خوشحالي ډېر په یو بل چې غم او خوشحالي کې اخته دی الحمدلله داسې خبر نه ده چې یو پریشانی یو شی الحمدلله ډېر پرامن ډېر ښه خلک دي قانوني سټاف دی یا د مشران دی یا د الحمدلله هیڅ تکلیف نه لرو دلته الحمدلله شاوانی دی لیډی دی سرپر بنګولزی ریسانی اور پښتا ترینان دلته استا خلجی استا الحمدلله هر قوم دلته استا وخت موږ په ډي سي هاوس مستون کې ولاړ یو او دلته ما یو یادګار ولیدی زما شاته موجوده دی په دې یادګار باندې یوې خواته د لیویز هغه ځوانان چې هغه د خپل وطن دپاره د خپل علاقې دپاره د خلکو د سکون او د خوشحالي دپاره او د امنیت دپاره خپل ځانونه قربان کړي دي او دې خواته که تاسې وګورئ د پولیسو نومونه لیکلي دي هغه پولیس چې موږ تنقید باندې کوو موږ د هغو په باره کې خبرې کوو مګر دلته تاسو کتلی سي چې په مستونګ رنګه یو کوچني ځای کې دومره پولیس والا چې دي شهیدان سوي دي او د خپلو ځانونو نظرانه یې پیش کړې ده نو دا وخت دراني صاحب زما سره موجوده دی دراني صاحب د دغه رقم ځایونو څه ګټه ده ستا په ګمان باندې مطلب د دې څه ګټه دا ده چې کم زموږ پولیس او لیویز یا سکیورټي فورسز چې کم قربانیان علاقې دپاره ورکوي خپل نن زموږ سبا دپاره قربانۍ کم سے کم داسې یو ځای کې چې د دې نومي مطلب دا یو اعزاز دی د ګردو مطلب علاقې مخ کې ګرد مخلوق ته ښکاري چې دا د خلکو د قرباني ورکړی دی کم ټایم چې بلوچستان کې حالات خراب شوي 2010 مطلب 15-16 پورې مستون کې حالات زیاده خراب وي هغه پس ته زموږ پولیس او لیویز اهلکار افسران هم تقریبا زما خیال وایي یو کافي زیاده تعداد کې دي دلته شهیدان هم سوي او نن د دې قرباني په بدولت مستون کې امن قایم دی ماشاءالله او ملګرو دا وخت زما سره د سیلونو او سفرونو هیرو مستر جهانگیر کاکړ صاحب چې دی ولاړ دی د هغه څه زه دا پوښتنه کوم چې پولیس فورس او که لیویز فورس منله جانه ډېره مننه زه خو دا وایم چې فورسونه خو دواړه د ګورمنټ دي که لیویز دی او که پولیس دی لیویز دا و د لیویز او پولیس فرق دا و چې لیویز به دغه کلي دغه علاقې به که خدای نمکه په کلي کې به یو داسې پیښه وسوه نو هغه ته به معلومېدی چې یاره زموږ په کلي کې دا پلانی هلک چې دی یا د پلانی سړی چې دی دا مطلب صحیح نه دی نو هغه ته به ډایرکټ معلوم هغه به ورتلی کور ته هغه پلار ته به یې ویل د هغه عزیز ته به یې ویل د هغه اکا ته به یې ویل چې باید دا مسله سوي دا ستا خپل بچی چې دی دا پوه که د دې نوم یادېږي نو ته داسې وکړه دا خپل بچی پوه که
پولیس دا دی چې په پولیس کې بیا ظاهر خبره ده چې په هغه کې مخکې داسې خلک راته چې فرض که زه د کوټ سره راغلی د مستونګ په حالات د مستونګ په کلي په رسم رواج نه خبر نو په دغه حواله باندې لیویج چې دی هغه تر پولیس مطلب دا ګټور دی او شم دی په دغه حواله به زه درته وایم ملګرو دا وخت د یو ډېر ښایسته سړي ما مرکه کړې ده دا سړی څوک دی زه تاسو ته درښکاره کوم ورته غوږ او سترګې سئ بله ملګرو خپرونه د سیلونه سفرونه او دا خپرونه تاسو د AVT خیبر پر ښایسته سکرین باندې ګورئ زموږ په دې خپرونه کې تاسو ته معلومه ده موږ دا وخت په یو ډېر ښایسته ښار مستونګ کې یو او مستونګ د سیپیک پر لاره باندې لومړی غټ ښار دی دا په مختلفو حوالو باندې مشهور دی هغه ما تاسو ته د ښکاره کړه خوراکونه هم تاسې وکتله د مستونګ DC صاحب و د هغه سره هم موږ خبرې وکړې د خلکو سره مو هم ولیدله او د مستونګ یو سندره هم ما په تاسو واورېدله مګر که څوک مستونګ پیژني او په مستونګ کې یو اعلی شخصیت نه پیژني نو دا بیا د افسوس خبره ده زموږ دا شخصیت نه یوازې د پاکستان او د دنیا په لیول په اردو کې په پښتو کې په براوي او بلوچي کې یو نامور آرټسټ دی بلکې رایټر یعنی لیکوال هم دی او دا بل څوک کېدلی شي دا دی زموږ یار زموږ جګر زموږ جانان جاوید جمال صاحب موږ تاسو ته ښه راغلی وایم ډېر مننه ډېر مننه څنګه یې یاره دا راته ووایه وارې خو دا د مستونګ په باره کې راته ووایه چې دا مستونګ دا رقم سړی پیدا کړی دی ماشاءالله نو ته خو اوس د مستونګ څخه ډېر وخت کېږي چې ډېر وخت په کراچي کې یې هلته ظاهر د اردو ډرامو مارکیټ هلته جوړ دی او تاسو هلته کار کوئ نو چې کله کله دا مستونګ در په یاد سي په کراچي کې فیلینګز دي څه بس نو مستونګ چې ماته یاد سي نو بس زه مس کوم د کیک د مستونګ کیک په کراچي ښار کې اوس وګوره څومره یو غټ ښار ده لیکن هلته هم چې دی د مستونګ کیک ذایقه نه ده هغه پیدا نیسي مګر دا په تیرو ورځو کې لږ چې جګړې وسوې او داسې څه خواشینیانې راغلې نو هغه پر مستونګ پر کیس باندې هم اثر وکړي او هغه د مستونګ د کیک چې کوم جوړونکی و که نه هغه مستونګ پرېښوی او د باندې ولاړې څونه د افسوس خبره ده که نه نو دا یو د کیک انډسټري وه چې هغه ډېر مشهور سوی اشه د کیکه څخه علاوه څه شي ستا خوښ دي د مستونګ په مستونګ خو ډېر مطلب د لکه اړو دی سیب دی سنجد دی انګور دی آلوچه ده خو موږ چې اختر باندې تلو هلته په کوچنیوال کې نو هلته چې دا عید قرباني چې موږ تیاروله نو اول چې دی هغه په کور کې چجک چجک پیژنې لم چې دی لم چې دی د پسه لم چې دی د چجک جوړیږي اول ډیش و چې په دې کې واچې او غوړي جلا سي او په اخر کې کوم داسې نسواري رنګ شان پاتې سي که نه نو هغه مې ډېر یادېږي د ډوډۍ سره ډوډۍ سره ډېر زبردست او د کله دي کورت خوړلې دي کورتو ډوډۍ دي خوړلې ډېر زبردست بیا د کورتو پر ډوډۍ باندې چې دغه لاسي غوړي هم واچي ژړ غوړي ایگزیکټلی بالکل او په دې لاسي غوړو کې بیا کله کله چې دوی یو ذایقه هم واچي نه خوند هغه کله کله دوی دا ور واچي چې دغه تور توت نه دي شاتور هغه ته بیا توشه وایي دا په د لاسي غوړو کې واچي بیا ویشي هغه بیا سور رنګ هغه ټیسټ چیرې دی نن سبا چیرې دی که نه بالکل نو تا دا راته ونه ویله چې کله اوس مستونګ ته ورسې ولې ته چې د مستونګ څخه وتلې یو عام جاوید جمال وې که نه زما رقم اوس ماشاءالله ستا نوم دی په ټوله دنیا کې د اردو په ډرامو کې په رایټرز کې نو مستونګ والام چې زه ورسم د زه چې ورغلی یم هر سړي به دا ول جاوید جمال بھی ہمارا ہے جاوید جمال بھی ادھر سے نکلا ہے جاوید جمال بھی د لیے مطلب وایي لوبې کړي دي بازۍ کړي دي نو اوس چې مستونګ ته ورسې د خلکو څه تاثرات دي ډېره زبردست ډېره خوشحاله سي خلک او هغې ته چې معلوم دی چې د جاوید جمال تعلق مستونګ سره دی هغه خو معلوم دی چې بیا زه ورته وایم چې هغه سړی ته نه دی معلوم چې تا ته معلوم دی زه د مستونګ یم نو هغه به ډېرې فخر کوي ډېرې خوشحالېږي چې یار ما ته معلوم نه و چې ته د مستونګ یې نو زیات خلک داسې دي چې
د هغوی ته معلوم دی چې د زما تعلق مستونګ سره دی. د مستونګ په حواله باندې د فوټبال هم زما خیال جی بالکل بالکل هغه ټایم چې زه تقریبا داسې 12-13 کاله وم نو هغه ټایم چې د موږ فوټبال بازی کوله. نو فوټبال یو داسې گیم و په مستونګ کې لکه چې اوس تاته معلوم دی چې دلته یو سټیډیم دی ډېر غټ او زبردست سټیډیم جوړ سوی دی د فوټبال. نو دلته ډېر نامور فوټبالران چې دي د پاکستان لیول پورې انټرنیشنل لیول پورې ولاړي. نو یو کوچ دی هاشم ترین صاحب د تعلق هم د مستونګ دی. نو د داو د ورور دا انټرنیشنل لیول پورې د ولاړې په فوټبال کې اوس یې کوچینګ کوي. د بلوچ کلب کوئټه هم کوچینګ هاشم ترین صاحب کړی و. خو په فوټبال کې ډېر نامور خلک پیدا سوي دي. نو په مستونګ کې د شخصیاتو په حواله هم زه خبره کوم، د خوراکونو په حواله باندې هم زه خبره کوم. څه شي ډېر زیات خوښ دی؟ په خوراک خو ما تاته وویل چې چیجک مې ډېر یادېږي او ډېر مس کوم. نو بل چې دی د توت تا ویل توت توت چې دی یو داسې لکه چې کیک خو اوس راغلی دی، کیک خو اوس مشهور سو. مستونګ په خپل مطلب داسې چې مشهور سوی دی د توت د وجې. هغه یو داسې کپړی غټه نو دې ته جولی ویل ته خلک یې نیسي بیا یو بالازي بیا توت هغه کې نو بیا ډېر خوند کوي دا. نو ګرد پر کښیني بیا د هغه بعد یو بل شی ډېر ضروري دی که تا راوښوئ ځه امتحان دی د توت بعد لسی شلومبې که نه شلومبې وایي توت وایي که ما خرابه نو شلومبې راپسې وچیشه. ټیک سو. گاجر هم وایي که ما خرابه نو اوبه راپسې وچیشه. هغه وایي اوبه راپسې وچیشه ګازره چې ده که نه. جاوید صاحب په کراچي کې نن سبا ته څه شي میسه ته د مستونګ؟ زه چې ټولو سره زیات مسوم هغه شی په خوراک کې نه دی، خوراک مراک نه دی. هغه چې یو مینه وه لکه چې موږ کوټ والا خلک وایو چې لکه چې اوس په کوټ کې دوه ملګري دي هغه ګرځي یو بل ته ټایم ورکوي. تا هم دا اورېدلی دي چې په کراچي کې خلک دومره ټایم نه ورکوي، ډېر فاسټ لایف دی. اوس خو کوټ هم لکه کراچي سو لیکن آج کلی و مستونګ هغه یو داسې زبردست شعر و یو داسې زبردست مینه و په دا خلق چې بالکل دا ماینه سو چې دا علیزی دی، دا بنګلزی دی، دا ترین دی، دا شاوانی دی. یو مینه وه، یو همسایهداري وه، یو مطلب دا ماښام چې دا خلق راتلی دا میدان ته نو کیسې وه، بنډار وه. هغه چیرې پیدا کېږي؟ زه خپله تاسو یقین وکړئ د نن څخه 15 کاله مخکې زموږ به د دوستانو یو ګروپ و، په هغه کې به پنجابی هم و، په هغه کې به سندی هم و، په هغه کې هزارګان هم و، کندارۍ هم و. په هغه کې به داسې قوم نه و چې په هغه کې او دا رقم به و لکه ورونه. بس د جمعې په ورځ به مو پیسې سره واچولې، ډوډۍ به مو وخوړه، بیا به ولاړو په دې سینما ننوځه، په هغه سینما ننوځه. پنجابي فلمان به موږ کتله، د سلطان رایي ده که نه، هغه د نورجانې سندرې به وي او هغه د سلطان رایي صاحب ډایلاګونه به وو که نه. دغه رقم چې موږ به پښتو فلمانو ته ولاړو، د بدر منیر و، د یاسمین خان، نعمت سره دی که نه، بیا به دوی را سره وو، بیا به هم سهار د فلمان ډسکس کوله که نه. بالکل هغسې دی. اوس ما هم دا شوق چې پیدا سوی و ماته نو د فلمان د وجې نو زموږ کور هغه ټایم په سټیورټ روډ کې و. نو اوس ما یو هفته مخکې ما چې وکتل ده زما زړه ډېره خراب سو، ډېره داسې غمګین سوم. امداد سینما مې چې وکتل اوس ختم سوی دی نه. نو ما فلم کتل چې شروع کړل دا سینما سره. د امداد سینما خو ډېر سټنډرډ شو که نه. هغه فلمان به هغه د راجر مور، 00 فلانا و، د سین کونري که نه، د دې فلمان بو. اوس چې و په د اخري کې پښتو فلمان پکې چلېده، پښتو فلمان لګوله نګر سره که نه. یا هغه ټایم کې اردو نه لګول، اردو یې نه لګول، د انګلیش دغه رقم په هغه سینما کې چې و دا زموږ ریګل سینما چې و اوس پلازا په جوړه سوه، په هغه کې انګلیش بیا ویسټرن دا کاوبای چې و که نه. دغه رقم بیا راحت سینما وه، غازي سینما وه، عصمت سینما وه، دغه بیا اردو فلمان. راحت سینما په اردو کې ډېره مشهوره وه. ډیلایټ او پیراډایز چې و که نه هغه به پښتو چلول او کله کله به پنجابي فلم هم ولګوي. پاک فورسز سینما کې پنجابي پښتو دغه به میکس. نو اوس چې غازي سینما ته زه
ورغلم په هغه کې د رکشو ګیراج خلاص شوی او چې ته بیا لاهور ته ولاړ سې کنه د لاهور باری سټوډیو او شانور سټوډیو هلته چې ورسې په هغه کې دا د موټرانو هغه خلاص شوي دي کنه نو سړي ته ډېر زور ورکړي چې موږ خپل یو ډېر زبردست لکه تاریخي ځایونه چې مینټین نه دي ساتلي دغه رقم موږ دا شانم مینټین نه دي ساتلي ملګرو جاوید صاحب چې دی هغه ډېر خوږ سړی دی تر اوسه پورې خو موږ په فلمانو او په مستونګ باندې بحث کړی دی تاسې به ضرور دا وایسته چې د ده سره د ده ډرامو په حواله باندې د ده د لیک په حواله باندې خبرې وکړو نو نن چې دی د ده د هومره وخت دی په بل اپیسوډ کې بیا انشاءالله موږ په مستون کې یو بیا به د ده سره خبرې کوو د شوبز په حواله فلحال ما او جاوید صاحب ته راکړئ اجازت زه تاسو بیا هم یو ډېر ښایسته باغ ته او په هغه باغ کې زموږ سندرغاړي هم ستا اوس که زه ستا څخه داسې د پښتو سندرې فرمایش وکړم نو پښتو سندر راته ویلی سې پشتو سندر تو میں گا سکتا ہوں لیکن پشتو بول نہیں سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں نو راسې ګرانو کتونکو چې ورته غوږ او سترګې سو لیاقت منصور صاحب موږ ته یو پښتو سندره وړاندې کول غواړي بیا دې په زلفانو کې آشنا گل نوینو ما تور تور شپو کې زرنگین خوبو نوینو ما بیا دې په زلفانو کې آشنا گل نوینو ما تور تور شپو کې زرنگین خوبو نوینو ما چرتا مئی خانے دی چرتا حسن دی نغمو سارا چرتا مئی خانے دی چرتا حسن دی نغمو سارا حسن دی نغمو سارا نیلم پا قدم قدم نیلم پا قدم قدم خستہ گل نوینو ما تور تور شپو کے زرنگین خوبو نوینو ما پیادی پا زلفانو کی آشنا گل نوینو ما تور تور شپو کے زرنگین خوبو نوینو ما